السلام علیکم، زه یم ډاکټر انعام الله خان. د څاروي له زه ګوتې ورلم او دی اچانک داسې ټوپ ووایي، ډېر زیات سنسټیو دی. اوس دله څه چل شوی دی، دا کومه بیماري ده، دا ولې کېږي، علامات یې نور څنګه دي او د دې علاج به څه کوو. په دې ټوله ویډیو کې را سره اوسئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې موږ ستاسو دپاره ډېر معلوماتي، ډېر انفارمیټیو ویډیوز د دې دپاره جوړو چې یاره تاسو د خپل څاروو نه وخت په وخت باندې خبر یې او د هغې هغه نیم ډاکټر کم سے کم تاسو جوړ شئ. دا څاروی چې دی دا غواچې ده، دا برون لنګه شوې ده، بیګا لنګه شوې ده او دغه شانتې اوس چارمیخ پرته ده. فارمر په علاج نه پوهېږي چې خدای څه ورسره وکړم، ډاکټران یې ولې وغوښته چې څه چل ورسره وکړو. ګوره دې څاروي ته مسله شوې ده هایپومیګنیسیمیا. ډېر خلک راځي او د کیلشیم علاج ورته کوي، ټیک ده، اوکې ده، د کیلشیم لیول هم کمیږي، خو د کیلشیم د لیول کمیدو کې او په میګنیشیم لیول په کمیدو کې یو دوه فرقونه دي. یو خو میګنیشیم چې کم شي په څاروي کې نو د ده وجود بالکل ایغ نیغ لکه بالکل نیغ شي د لرګي په شانتې، ته به وایې که ټیټنس ورته شوی دی. صحیح ده، د دې ته وایي هایپومیګنیسیمیا. کله چې د میګنیشیم لیول کم شي نو د میګنیشیم چې دی دا په دې وجود کې دا کیلشیم هم رابره کوي. د میګنیشیم د لیول کمیدو سره به کیلشیم هم کمیږي، دا یو بل سره تړلې خبرې دي. فرق صرف دا دی چې کیلشیم چې دی دا په وجود کې ذخیره کیږي، یعنی مطلب دا سټور کیږي د ډیر وخته پورې، د دې کمی لږ لږ وخت په وخت راځي. د میګنیشیم کمی سډنلی راځي، اچانک راځي، ځکه چې دا په وجود کې نه ذخیره کیږي. خاص کر د څاروو دا به تاسو دی له د خوراک په صورت کې په روزانه بیس باندې ورکوي، 50 نه والا د 60 ګرامه پورې د 100 ګرامه پورې به ډیلی ورکوي. میګنیشیم اکساید په نوم باندې راځي، د میګنیشیم سلفیټ په نوم باندې راځي، په خوله باندې به ولا ورکوي. ښه، بل فرق دا دی د کیلشیم او د میګنیشیم د کمی، چې میګنیشیم کمی وي نو په ده کې به تاسو ته موي چې د ده کې به سټیبیلیټي نه وي، په دې به خپل وجود خپل وزن نشي برقرار ساتلی، دی به راغورځېږي. په ده کې به چارمیخ وي. چارمیخ مطلب دا دی چې انتهایی سټفنس به وي په ده کې، د مسل د پټو کچاو به وي پکې. د ده د زړه دړکن به دومره تیز وي په دې سینه چې ولا تاسو لاس کېږدئ تاسو وایئ که دا زړه ترې بهر ته راوځي. دا ډېر غټ غټ علامات دي د میګنیشیم د کمي. او د ټولو نه پرامیننټ علامت تاسو ته مه وایي چې دې له تاسو څنګه لاس وروړئ، دا به داسې بدساخته به شي، بدحواسته به شي، एकदम به داسې ټوپ وهي، دا سترګې به هم داسې بل بل شانتې کوي. ډېر خلک اکثر په دې بیمارۍ کې په دې باندې د لیونتوب اثرات کوي، وایي دا د لیونی شوې ده، پوه پې نه شي که نه. دا خو علامات چې اوس راځو چې دا بیماري کېږي ولې. نو ما تاسو ته ووایي چې د میګنیشیم د کمی د وجې کېږي. اوس میګنیشیم په دې کې ذخیره کېږي خو نه، نو کله چې تاسو دې له داسې ګیا ورکوئ چې هغې کې میګنیشیم لیول کم وي، د پوټاشیم او د نایټروجن لیول پکې سیوا وي. لکه هغه کومه ګیا ده، هغه بیخي کچه ګیا نه، شنه ګیا، په هغې کې د پوټاشیم او د نایټروجن لیول سیوا وي، سپریګانې به شوي وي او د پوټاشیم لیول پکې هم سیوا وي. نو کله چې د پوټاشیم لیول سیوا وي هغه په وجود کې د میګنیشیم لیول کموي، په دې وجه باندې هایپومیګنیسیمیا راځي، دې ته ګراسټیټیني وایي. دویمه وجه دا ده چې کله دا لنګه شي او د دې د ملک ضرورت وي، یعنی د پیو، اچانک بچی له پی ورکي یا اچانک دا پی پیدا کول شروع شي، نو د پیو د پیدا کولو لپاره میګنیشیم ډیر اهم سیز دی، په دې کې एकदम کمی راشي، دې ته لیکټیټینګ ټیټیني هم وایي، یعنی مطلب د پیو د وجې. اوس په راځو د دې علاج طرف ته. نو یو خبره پکې یاد ساتئ، ښه، په دې کې د زړه دړکن ډیر زیات وي، ټیکیکارډیا یې وته. نو کله چې ټیکیکارډیایي په هغه وخت کې چې دې ته تاسو آی وي لاین وکړئ د میګنیشیم سلفیټ یا میګنیشیم سورس، نو دا एकदम څه چل کوي، کارډیک فیلو ورکوي، یعنی مطلب د زړه دړکن ودرېږي، په هغې وجه اکثر څاروي ایکسپایر شي. نو دا چېرته به هم دا غلطي نه کوئ چې د زړه دړکن به د دې چیک کوئ. که هارټ بیټ یعنی د زړه دړکنې سیوا وي تاسو به آی وي لاین نه کوئ، دې ته به سب کوټینیس یعنی د سرمن نه لاندې میګنیشیم سورس ورکوئ، یا به په خوله باندې ورکوي، په اوبو کې به حل کوي. په اوبو کې به څونه حل کوي، په 1 لیټر اوبو کې په 60 نه والا د 100 ګرامه پورې میګنیشیم سلفیټ حل کوي، دا به ولا ورکوي په خوله باندې په ډیلی بیسس باندې د ورځې 2 ځله. ټیک ده، اوس دا صورت چې دی دا ډیر زیات سیویر دی، دې ته به موږ خپل علاج هم کوو، خو دا به ډیر زیات په نظر کې هم ساتو، ځکه دې کې ډیر زیات سپازم شوی دی، انتهایی سپازم پکې شوی، څاروي څه خوړلي نه دي، مکمل شاک طرف ته یو قسم تللی دی.
احتیاطي تدابیر به څنګه وي؟ ګوره احتیاطي تدابیر خو د ټولو نه غټ احتیاطي تدبیر دا یو دی چې دا د لنګانه نه پس په دې ته تاسو د میګنیشیم سورس ریګولر ورکوئ، بل شنه ګیا به داسې کچه ګیا به एकदम نه ورکوئ، ځکه چې ما تاسو ته ووایي چې پای کې د پوټاشیم لیول سیوا وي او میګنیشیم پکې کم وي. تاسو به دې ته وچه ګیا ورکوئ.